أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سورة مائدة آيات نمبر 4. إنا أنزلنا التوراة یقینا مش تورات را نازل کړي فيها په دې تورات کې هدن هدایت و نور نور يحكم فیصله کول بها په دغه تورات باندې النبيون انبیاء علیهم السلام الذين هغه انبیاء اسلموا چاوی د الله تعالی فرمان بردار للذین هغه کسانو د فارهادو شاوی يهودانو والربانیون او بزرگانو د هغوی په دې تورات فیصله کول والاحبار د هغوی علماو کول بمستحفظو په سبب د دې چې دوی د هغه محافظین ګرځول سیو بما په سبب استحفظو د دې چې محافظ ګرځول سیو و دوی من کتاب الله د الله تعالی د کتاب وکانو او دوی وعليه په دې کتاب باندې شهدا شاهدان. د دې آیاتو د مخکنیو آیاتو سره مناسبت ښکاره دی. هغه دا دی چې په مخکې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د یهودو ځینې خباثتونه او بد صفات بیان کړ او دی کې مؤمنانو ته ترغیب او مؤمنانو ته بیراونه و د دې څخه چې د کافرانو د بدو اعمالو سزا وساتي او هغه صفات چې په دوی کې دی په ځانو کې پیدا نه کړي او بلکې نبوي اخلاق او سیرت په ځان کې پیدا کړي. نو د هغه آیاتو سره مربوط دا آیاتونه هم د اهل کتابو د دواړو ډلو يهودو په ارتباط او نصاراو په ارتباط راغلي. دا رکو تقریبا تر پایه پورې د درو ډلو یادونه کوي. اوله ډله کې الله تعالی خطاب يهودو ته کوي چې هغوی ته موږ تورات ورکړي او د هغوی انبیاو او د هغوی بزرګانو او علماء په تورات عمل کاو، لیکن کله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت راغلی نو دوی د حب جاه او حب مال په خاطر باندې د مال د محبت او منصب د محبت په خاطر باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع ونکړ. ورسته در دې بیا د اهل کتابو د بلې ډلې نصاراو یادونه کوي چې هغوی ته موږ انجیل ورکړي او په دریم کې بیا مومنانو ته عام خطاب دی چې هغوی ته موږ قرآن کریم ورکړي او دا قرآن کریم به تر قیامته د تورات و نورو ټولو مضامینو دپاره محافظ وي. نو اولو آیاتو کې خطاب اهل کتاب هو کې یهودانو ته دی. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور انا یقینا من انزلنا را نازل کړي تورات فيها فدغ تورات کی هدن هدایت یعنی د عقائد صحیحه ونور او ناو د احکام عملیه یعنی احکام عملیه کما احکام شرعی عمل پکې او دا غرنګ عقاید دا ټوله په صحیح طریقه پکې بیان سیو. يحكم بها النبيون يحكم فیصله کول بها فدا تورات سره النبيون انبیاء علیهم السلام الذين اسلموا هغه انبیاء علیهم السلام چاوی فرمان بردار و د الله تعالی یعنی انبیاء علیهم السلام خو همیشه د الله تعالی فرمان بردار وي. خودلته د دې صفت د ذکر کولو غرض دا دی چې ترغیب وي نور ته چتا سه هم دغه فرمان بردار جوړ سي لکه انبیاء علیهم السلام چې فرمان بردار سره د دې چې د دې انبیاء او اطاعت په لکه خلقي او دا هغه باوجود دوی به د خپل رب اطاعت کوي د هغه د فار مطیعين وی اطاعت کوونکي. النبيون الذين اسلموا للذين هادوا للذين حكم کاوه د هغه کسانو د پاره هادو چې هغه يهودانو په دې تورات کې چې سره راغلي ودای ورته بیانول او همدارنګ په دوی کې حکم کاوه والربانيون رباني هغه کس توای چې الله عز وجل طرف تخپل نسبت کی یعنی ربانی پښتو کې ترجمه ده الله والا او یا ترجمه ده د الله تعالی دوست. والاحبار
او دا جمع د حبر. حبر عالم توای د يهودو په ژبه کې. نو ربانی او عالم خو فرق نه سره لري. هر عالم هغه هر ربانی د الله تعالی ولی هغه به علم ولی ګرځیدلای نشي. البته هر عالم ولی نه دی او هر ولی د پاره علم شرط. نو ربانیون هغه کسان دي چې دام علما و لیکن زور یې د اذکار طرف ته وي. احبار هغه علما دي چې دا غو زور بیا د درس او تدریس طرف ته وي. نو دواړه یو دي، فقط ماضی د نامه په اعتبار فرق راځي. نو هغوی هم په دې تورات باندې حکم کاوه او فیصله یې کوله. نو همدارنګه په دې تورات فیصله کول ور ربانیون ربانیین بزرګانو د دوی والاحبار او علماء چې په دغه وخت کې د دوی د پاره شریعت بما په سبب دغه استحفظوا من کتاب الله چې دوی محافظ ګرځول سي او د حفاظت ذمہ داری په غاړه وراچول سي او من کتاب الله د الله تعالی د کتاب، یعنی د تورات د حفاظت ذمہ داری پر د انبیاء علیهم السلام او پر د علماء باندې و چې هغه به عمل کوي او نور ته به وایي. نو په دې سره به د کتاب الله چې تورات دی د دې حفاظت، د قران کریم حفاظت الله تعالی خپل اخستي او د تورات د حفاظت ذمہ داری په دوی باندې و. مطلب دا چې دوی په دې تورات کې تغییر او تبديل نه راولي، داغه احکام به ټیک ټیک هغه خپل قوم ته بیانوي او هغه کې به هیڅ تحریف نه کوي. وکانو علیه شهدا، وکانو او دوی و علیه په دې کتاب باندې یعنی د کتاب په حفاظت باندې شهدا شاهدان، دوی په دې باندې شاهدان هم، یعنی چون کې دوی ته د دې حکم سوی او هغوی دغه حکم قبول کړي هم، د تورات حکم مرتسوي چې تاسو به حفاظت کوي او دوی دا حکم قبول کړي هم، او په همدې وجه همیشه د دې پابندي دوی کول چې د هغه زمانه او رؤساء علما چې د يهودو کوم علما د هغه څخه همیشه په دې تورات باندې عمل کول ثابت دي. نو دغه يهودانو ته چې د نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې دي هغه ته یو قسمه تعریض دی، یعنی اشاره ده چې تاسو مخکنی علما او رؤساء او مشران هغه ټول د تورات مني او تاسو هغه ټول خپل مقتدیان بولی او دا وایس چې هغه په تورات عمل کاوه. نو په دې تورات کې خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت تصدیق کاملا راغلی او هغه دا تسلیماوه، تاسو یې ولې نه تسلیموي؟ نو وکانو علیه شهدا او هغوی و علیه پر دې مضامینو د تورات شهدا او گواه. نو چکله هغوی دا غسیوه نو فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوا الناس نو تاسو مبیریږي الناس د خلقو څخه واخشوني او زما څخه وبیریږي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا او تاسو ماخلی بآياتي زما د آیاتونو په مقابله کې ثمنا قليلا لږ قیمت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن اغسوک لم يحكم بما انزل الله فیصله ونکړه بما فاغ انزل الله چې الله تعالی را نازل کړي دي فاولئک هم الکافرون. نو دغه خلق هم دوی الکافرون کافران دي. ولا تخشوا الناس، نو لکه څنګه چې تاسو اکابر او تاسو ته مخکې زمانه تاسو علماو تورات منی او په تورات کې چې کوم څه هغه منل، نو تاسو ولې هغه نه منئ؟ آیا تاسو دا په دې نه منئ چې بیا به د خلکو د عوامو په ذهنو کې تاسو مرتبه را کم شي او یادا چې پیسې به کم شي، حاصلات به ناراضي فلاس؟ نو کوم دا غرض وي دا خو مکوي. فلا تخشوا الناس واخشوني، نو تاسو مبیریږي الناس د خلکو څخه چې موږ تصدیق د کتاب الله وکړو، نو عوام خلک به زموږ په ارتباط باندې په نظر کې فرق راشي
که په دا فکر کې یاست چې د عوامو په ذهن کې به رتبه کمه سي حق به نه بیانو نو په دې صورت کې دا حب جاد واخشوني او یوازې زما څه وبېریږي چې پر تصدیق نه کولو به سزا درکړم ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا او ما اخلی بآیاتي زما د آیاتونو په مقابله کې ثمنا قلیلا کم قیمت ماخی چې دنیا ده چې د عوامو د خوا تاسو ته در حاصلېږي مطلب دا چې دا حب جاه او حب مال ستاسو د پاره د تصدیق نه کولو باعث دی آیات کې الله عزوجل د يهودانو دا بل صفت بیان چې په دوی کې او بل خبيث صفت دادي چې دا هغه په وجه باندې دوی حق پټاوه یو دا چې حب مال او بل حب جاه بخشي د مال د محبت په وجه باندې حق نسوي ویل لکه دا ځینو علاقو کې چې دا بدعات شپه په خر روان وي او ځینو کسانو خپل پټه پرنیولي نو داخلي ته پټه پرنیولي وجه امداوي کوي چیرې اظهار وکړي نو فورن به خلک پرده باندې خپل عیدات کم کی او یا د ځینو ځایو کې چې خلکو دکانداری را استری دا پیری چې دکانداری ګرځولي دکاندار پیران مفتی محمد شفیع صاحب دکاندار پیران وو وای دا دکاندار پیران چې نه خلکو ته دین ورشي نه عقیده ورشي نه خپل په علم پويږي او خلک یې صرف د دې د پاره راجم کړي پر ځان باندې چې د کورنۍ ژوند پروان دین ځایو کې خدا سي پیشي چې دوی پر د خپل برادرانو باندې باقاعده مستقله هفتوار چندای شي چې برادران به د هفته و دوی ته چند راجم کړي پر یو باندې د کور چای وري شي پر بل باندې غوړي وري شي پر بل یې چی شي او دا طریقه غلطه طریقه ده خداغه د مال د حصول طریقه دا که یو په خپل خوش ورته راوي هغه خو منع نستا او پروا نه لري دا خداغه احسان لیکن دا چې باقاعده یو لیست برابرۍ چې و د پلانې ودا کی پلانې ودا کی دا غلطه طریقه ساره دي چې د هغه ته هیڅ دینم نه ورزده کړي داغه بیچاره دي کلمم سمونی او د خپل خدمت جنې اخ نو دغه کسانو څخه چې د خپل منصب او د پیسو د کمولو په خاطر حق نه بیانې دا ډېر غلط صفت دی يهودي صفت دی د دې ځان ساتل پکار يهودان کې په حقیقت همدا شی وو یو په دې باندې بیرېدل کوم د نبی عليه الصلاه والسلام اتباع وکړل نو بیا به خلک موږ خبره نه اوري خو د نبی عليه الصلاه والسلام نه به اوري او بل دا چې بیا به حاصلات کم سي اوس خلامش په تورات کې تحریف کوو اخل کو ته یو رقم بل رقم تعویذونه ورلیکو په ډیرو پیسو ابار خدا سلام ختمي شي نو په دې خاطر باندې د دې شی مقابله کول الله تعالی فرمایي فلا تخشوا الناس تاسو مبيري الناس د خلقو څخه چې کوم د پیغمبر علی السلام تصدیق وکین او د عام خلقو په نظر کې بمو مرتبه کمسي واخشوني او ما څه وبېریږي چې پر تصدیق نه کولو سزا درکوم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ما اخلي بآياتي زما د آیاتونو په مقابله کې ثمنا قليلا ثمنا قیمت قلیلا لرش دنیا د ما اخلي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن اغسوک لم يحكم چې فیصله یو نکړه بما فاغس انزل الله چې الله سبحانه وتعالى را نازل کړي دي فاولئک هم الکافرون فاولئک دغ خلقهم دی الکافرون کافران دي ومن لم يحكم بما انزل الله او چا کا فیصله و نکړه بما فاغ انزل الله چې الله تعالی را نازل کړي بلکې غیر حکم شرعی ته قصدا او عمدا شرعی حکم اویل یعنی دا حکم شریعت نوی دی هغه قصدا او عمدا شرعی حکم وګڼي او بیا په هغه باندې فیصله الله تعالی تر قانون شو بولی او دای عقیده وي نو په دې باندې کافر کیږي مطلب دا د الله تعالی په حکم باندې فیصله نه کول دوه صورت لري یو دا چې یو سړی دا ګناه بولی چې زه د الله تعالی په حکم فیصله نه کوم او دا زما د پاره جرم دی یا مجبوری ده یا د پیسو وجه ده یا کومه بل وجه نو په دې صورت کې دا کس کافر کیږي نه البته کبیره ګناه ده فاسق او ظالم دی او کشيري مثلا عقیده ده د داوی چې دا نور قوانین د خدای تر قانون العیاذ بالله شدي
نو بیا په دې صورت کې ځکه په قران فیصله نه کوم چې په دې کې مشکلات حل نشته نو دا قران ته عقیده نه درلودل دی او دا کفر نو که چا فیصله ونه کړه د الله تعالی په قانون او عقیده هم د الله تعالی کتاب ته نه درلود د مشکلاتو د حل نو دا کافران ځینو کسانو ذهن دا ګرځېدلی وای اوس په دین عمل نه کیږي وای په شریعت کې حل نه راوځي الیاذ بالله وای په شریعت کې حل نه راوځي شریعت کې حل نه راوځي دا د کفر کلمه ده دې څه ځان ساتل پکار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا یاتین علی الناس زمان فیمسی مؤمنا ويصبح کافرا وخلق بداسی اب زمانه راشي سحار به مؤمن می ماشام به کافر او ماشام به بیا مؤمن وي سحار به کافر مطلب دا دی چې دای په ځان خبر ني سحار مؤمن وي ماشام کافر سوی او په داس خبرو کافر کیږي دا ایمان خپل ځان ته نواقض لري کاودس چې نواقض لري د ویني په وتل او دس ماتیج په خوب باندې او دس ماتیج دا غرنګ مثلا کله انسان د بدن څخه یا بل داسي نجس شی ووزي په دې باندې او دس ماتیج نو عین دا ایمان هم دغه سي نواقض لري د عقیده سره ټکر چې څومره ډیر شان دي او د انسان عقیده جنې واوړي دا ټوله د ایمان د پاره نواقض ځینې خبرې داسې نواقض دي د ایمان لپاره خصوصا علماء په دې ارتباط باندې زیات تفصیل لیکلي چې مؤمن باید د الله تعالی د احکامو په مقابله کې د کافرانو تایید ونکړي او نه د کافرانو د وضعي قوانینو دفاع وکړي په دروسونو مذاهبو کې زموږ د مذهب علاوه یعنی د امام شافعي امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مذاهبو کې دا خبره ده چې وضعي قوانین په ملک رواجول یعنی دا د ځان جوړ شوی قوانین او بیا خلق په دې قوانینو امر کول دغه نظام ټول کافر نظام بلل کی او د دې پیروان چې څوک پیروي کوي په خپل خوښه باندې دامګر کافران بلل ځکه دا وضعي نظام دی د خدای د نظام په مقابله کې بل نظام وضع کول دی او بل نظام پر خلکو باندې تطبیق کول دی نو من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون دغه آیات څخه استدلال کی او دا د دروس او مذاهب په فیصله د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی کې عقیده نو ورته درلودله او د الله تعالی پر قانون نور قوانین خوش بل او دا د ګمان او عقیده نو بیا کافر او کله کومه مجبوری فواجین او کبیره ګناه د کفر نه دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نو اوس دغه يهود کافران دي ځکه چې دوی د الله تعالی په نازل سوی دین باندې فیصله نه کوي دا وی د پاره دا فیصله و چې تاسو به د پیغمبر علی السلام پر ذات عقیده لري او تاسو به هغه اعمال کوي چې په تورات کې تاسو تراغلیو چې د قتل په مقابله کې قتل دي اعلان کې دوی دا څه نه کول بنو قریظه د دوا ور قتلول او د خپل طرف څخه چې بنو نذیر يهودان و هغه د خپل سړي د طرفه سبيادیت ورکاو نو الله تعالی فرمایي چې دا کافران دي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم أو مجلكل وعليهم فدغ يهودان فيها فدغ تورات کی ان النفس يقين النفس بالنفس د نفس په مقابله کې دی والعين بالعين او سترګ د سترګې په مقابله کې ده والانف بالانف او فزد فز په مقابله کې ده والاذن بالاذن او ورش د ورش په مقابله کې دی والسن بالسن او غاش د غاش په مقابله کې دی والجروح او نور خاص زخمونه قصاص ناغوی تر ما بین بدله ده فمن تصدق به کچا معافی وکړه به په دغه قصاص باندې په هو کفاره له نو دغه عفو کول د دې قصاص د لپاره کفاره ده د ګناهونو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون کچا حکم ونکي بما فاغ انزل الله تعالی تعالی نازل کړی دي فاولئك هم الظالمون نو دا خلق ظالمان دي وكتبنا عليهم یعنی دا يهودانو چې یاد زنا په ارتباط پیغمبر علی السلام تراتله او خپل حکم یې پټ کړیو چې دا د خیبر و او یا دغه يهود چې دا بنو قریظه او بنو نذیر و
او پیغمبر علیه السلام ته د قتل په ارتباط راتلل او د تورات حکم یې پټ کړیو. په تورات کې عین دا خبرې موږ پر دوی باندې لیکلې وي، کومې خبرې چې په قران کې راغلي. وکتبنا علیهم، الله تعالی فرمایي چې موږ لیکلي و علیهم پر دوی باندې، یعنی فرض کړي مو فيها په دا تورات کې چې یو څوک نه حق عمدن قتل وکړي او یا یو څوک زخمی کړي او صاحب بحق دعوه وکړي، نو بیا قانون دا دی چې ان نفس بالنفس، نفس د نفس په مقابله کې کنارینه را ولاړ سو شزه وجل، نو هغه یو نفس دی، دا نارینه به د شزه په مقابله کې وجل کی. کنارینه را ولاړ سو نارینه قتل کی، نارینه به نارینه په مقابله کې قتل کی. که آزاد را ولاړ سو غلام قتل کی، نو بیا به داغه په مقابله کې قتل کیږي. که غلام آزاد قتل کی قتل کیږي. ها یو قتل خطا ده، په هغه کې بیا دیت د شذ نسب د نارینه دی او دیت د غلام نسب د آزاد دی. او د قتل عمد په صورت کې قتل دی، قصاص دی، ځکه په هغه کې تنصیب نه راځي، هغه کې نیمایوالی نسی راتللی. نو ان النفس بالنفس والعين بالعين، او سترګه د سترګې په مقابله کې ده، کې د چا سترګه وړاندې کړل د سترګه وړاندې کړل کیږي. والانف بالانف، او فز د فز په مقابله کې ده، کې د چا فز ور پرې کړل د فز ور پرې کیږي. والاذن بالاذن، او غش د غش په مقابله کې. والسن بالسن، او غاش د غاش په مقابله کې. دا خبره په تورات کې موږ دوی ته لیکلې، لیکن دوی دا پټه کړې او پیغمبر علیه السلام ته راتلل حکم معلومه. والجروح قصاص، او زخمونه خاص زخمونه قصاص القصاص، یعنی همدارنګه نور خاص زخمونه، یعنی هغه زخم چې اندازه یې معلومیږي، نو هغه سه اندازه زخم په بل سړي کې جوړول بیا کیږي. البته کچیره د یو زخم اندازه نه معلومیدل چې څونه د هغه په مقابله کې واخص. مثلا داسې واډو کې مات سوی و چې هغه وژد اډو کې وي بند من نه لري، نو کدا بل سړي اډو کې مرماته په هغه اندازه نه ماتي، په هغه صورت کې بیا قصاص د هغه په مقابله کې هغه سنوي. خاص زخمونه دي د خپل نمونه ست په شریعت کې د هغه زخم په مقابله کې هغه سي زخم ورکول کیږي. فمن تصدق به فهو كفاره له، او التداهم لکلی و چې فمن تصدق به، فمن هغه څوک تصدق به چې خیرات وکي، یعنی معافي وکړي به په دا قصاص سره، یعنی د قصاص حقدار دی، د قصاص حق ورته ثابت دی، خدای در دی خپل حق تیر سی معافي ورته وکړي، فهو كفاره له، نو دغه معافي کول کفاره له، ګناه رجول دی له دلره، یعنی د دې په وجه باندې چې د معافي وکړل الله تعالی به د ګناهونه ورجي او د تبع الله تعالی په دې باندې ثواب ورکي. یعنی دغه معافي کول موجب اجر ده، دا الله تعالی د په دې باندې ثواب ورکي. زموږ په شریعت کې هم دا قانون دی، ځکه چې قران کریم کوم شی را نقل کړي او بیا رد ور باندې ونه کړي، نو بیا دا د اسلامي امت لپاره هم قانون دی. دا قانون دی خپل ځان ته قاعده لري چې د اهل کتاب د تورات او انجیل احکامات درې قسمه دي. یو هغه دی قران را نقل کی او رد ور باندې وکي، یو هغه دی چې قران را نقل کی تایید وکي، یو هغه دی چې نه رد ور باندې سوي نه تایید. نو کوم چې را نقل کی تایید وکي هغه پر دې خلکو باندې دا رقم دي چې قرآني حکم په دې واجه نه چې دا د تورات حکم، په دې چې قران را نقل کی قران په صلاح وکړل نو د قران حکم شو. نو داغه د قصاص په ارتباط هم دا حکم قرآني حکم. یو هغه چې الله تعالی رد کړي باغوی باندې رد وکي. د مثال په توګه الله تعالی فرمایي موږ پر يهودانو باندې هر شنګوري لرونکي حیوان حرام کړیو، او دا غرنګم پر هغه د شنبه په ورځ باندې د مایانو ښکار حرام کړیو، او دا غرنګم پر هغه باندې وازګي د پسونو او د غویانو حرام کړی وي. نو دا پر هغه حرام وي، نو مطلب دا دی چې تاسو ته نه دي حرامي، ځکه هغه ته موږ سزا ورکړي. نو دا هغه خبره رد کړله او دا کار یې تایید. او ځینې داسې شان دي چې نه قران دا هغه تایید کوي نه رد کوي، دا و په ارتباط باندې فقط دون سړی کولای شي چې بس دا یو کار دی او کول په شریعت کې نسته لازمي نه دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، او کوم څوک چې فیصله ونه کړي بما فاغ انزل الله چې الله تعالی را نازل کړي، فاولئك هم الظالمون، نو دا خلق ظالمان. یعنی هر څوک چې د خدای په قانون فیصله نه کوي دا خلق ظالمان. ظالمان دوه مطلب لري، یا دا چې کبیره ګناه کوونکي دي
کله د خدای کتاب ته عقیده درلودل د څه مجبوری په خاطر چې د ځان ته مجبوری بلل مجبوری خو نه نو هغه په خاطر باندې فیصله د الله تعالی په کتاب نه کی خدان ګناهګار ابولي نو په هغه صورت کې دا ظالمان او کني نو کافران او بیا یا ظالم یا کافر پر ځان واکمن ګرځول دا خلک هم بیا ظالمان دي نو چون کې يهودانو دا احکام ټوله پر ایشي و نو الله تعالی مکرر دا آیات پر تراو ګرځاو چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون صدق الله العظيم